جی ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره ستاسو خدمت کې حاضر یو. زمونږ څه ورځې مخکې زمونږ چې کوم د هوابازۍ چې کوم وزیر غلام سرور صاحب هغې یو بیان ورکړی و. کراچۍ کې چې کله جهاز پرېوتو نو هغه جهاز چې کله بیا تحقیقات وشو چې رپورټ مخې ته راغو نو هغه وخت کې زمونږ چې کوم وزیر دی متعلقه هغه یو بیان ورکو چې په پاکستان کې چې کوم پایلټان دي خصوصا د پی ای ای په هغې کې هغوی سره مشکوکې ډیګرۍ دي. مشکوکو ډیګرۍ نو علاوه هغوی سره چې کوم دی جعلي لایسنسونه دي. نو دې د وجې دا قسمه واقعات کېږي لګیا دي او دوی د دې خبرې نه پس دا په ټوله دنیا کې دا خبره خوره شوه چې آیا په پاکستان کې یو سرکاري ایرلاین دی او د هغې چې کوم پایلټان دي نو هغه پایلټان د هغې سره اصلي لایسنس هم نشته او هغې ډیګریانې هم ټیک نه دي. نو دنیا په موږ باندې پابندۍ ولګولې. اوس به چې کله تاسو دا پروګرام ګورئ لږ ساعت بعد به یعنې 3 غنټې بعد به چې کوم زموږ یورپي یونین کوم ملکونه دي او خصوصا برطانیه چې کوم ده هغې یو فیصله را لېږلې د پاکستان ته چې چونکې ستاسو پایلټانو سره اصلي ډیګرۍ او لایسنسونه نشته نو 6 میاشتو پورې به د پی ای ای جهاز دې ملکونو ته نه راځي. څومره خلکو چې بوکینګ کړی دی هغه بوکینګ به هم اوس کینسل شي. پی ای ای به دې خلکو له پیسې واپس ورکوي. دا به ډېر غټ نقصان وي. په دې باندې به موږ خبره کوو چې په کال کې او په دې 6 میاشتو کې لکه څومره داسې خلک وي چې هغه به د پی ای ای په ذریعه باندې دې ملکونو ته تله او هغه اوس لا نړه. نو دې دپاره به اوس موږ ګورو چې حکومت وایي چې موږ خپل یو امیج جوړو. په دنیا کې موږ پاکستان اوچته وو. دنیا کې خلکو ته موږ خول غواړو چې موږ ډېر ښه ملک دی او موږ ډېر کامپیټنټ او قابل خلک یو. خو په خپله یو وزیر صاحب دا بیان ورکوي لګیا دی او اوس بعد څه خلک دا وایي چې لار جوړیږي لګیا ده. یو لار جوړولی کېږي په څه طریقه باندې چې د پی ای ای د پرایویټایز شي چې دا دې په خلکو باندې خرڅه کړی شي. د دې چې کوم اساسي دي اب دې په خلکو باندې خرڅ کړی شي. جازونه به هم خرڅ شي. د دې چې کوم بلډینګونه دي هغه به هم خرڅ شي. د دې په نیویارک ښار کې روزویلټ هوټل دی چې ډېر زیات دی وخت کې ګران ځای کې دی او د هغې نه ډېره زیاته منافع را روانه ده او د هغې د خرڅولو هم خبرې روانې دي. او څه خلک دا وایي چې داسې څه خلک شته چې هغه د هغې دلچسپي په دې کې ده چې هغه د پاکستان دا څیزونه واخلي او په ارزان نرخونو دې په دې وخت کې خرڅ کړی شي. او د دې وخت انتخاب وي دې دپاره شوی دی. هغوی دا الزام لګوي چې چونکې دې وخت کې کرونا ده او کاروبارونه کېږي نه لګیا دي نو څیزونه ارزان شوي دي. دې دپاره به د پی ای ای چې کوم څیزونه به خرڅولی کېږي چاته به ورکړی کېږي هغه به په ارزانو نرخونو باندې دوی ته لاړ شي. موږ بله غوندې دا ګورو په دې پروګرام کې چې دا پی ای ای په یو ورځ کې نه وه جوړه شوې. دا خو اوس په ارام د حکومت د وینا مطابق دا را روانه وه. دې ګټه شروع کړې وه. تر دې نه مخکې دا په خساره کې روانه وه. نو خبره دا ده چې مطلب دا چې د یو داسې وخت انتخاب ولې وشو. پروګرام به مخکې بوزو خو ما سره په دې وخت کې د پی ای ای جی ام دی او د ترجمان هم دی عبدالله حفیظ صاحب هغه ما سره په لاین باندې دی. هغوی نه به زه 2-3 تپوسونه کوم بیا به مخکې خپل پروګرام بوزو. عبدالله صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. ایک ایسے وقت میں جب کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ خسارے سے نکل کے منافع کی طرف جا رہا ہے اور اب وہ اتنا خسارے میں نہیں رہا اور ہمیں امیدیں بند چلی تھیں. ایک ایسے وقت میں ایسا ہونا پی آئی اے کے لیے اتنا بڑا شوق یعنی یورپی یونین پہ اس کے راستے بند ہونا اور ممالک کی جانب سے بھی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ پی آئی اے کو نہ آنے دے رہے ہیں نہ وہاں سے پی آئی اے کے جہاز کو اڑنے دے رہے ہیں. تو اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا 2019 کی جو پرفارمنس تھی ہماری وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کو امیدیں وابستہ ہو گئی تھی. اسپیشلی لوکنگ ایٹ دا فیکٹ کہ پی آئی اے نے 2019 کے آخری 6 مہینوں میں آپریشنل بریک ایون اچیو کر لیا تھا. پہلے گراس پروفیٹیبلٹی تو خیر ہم نے اچیو کی تھی لیکن اس کے بعد جو ہم نے آپریشنل بریک ایون اچیو کیا تھا Q2 کے اندر دیٹ واز ویری اسٹیلر پرفارمنس. ہاؤیور 2020 کا جب شروع ہوا تو 2020 کے اندر ہم بہت زیادہ پر امید تھے کیونکہ ہم نے جو اپنے ٹارگیٹس رکھے تھے وہ جنوری اور فیبرری میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے میٹ کیے. لیکن مارچ کے بعد جب کووڈ-19 شروع ہوا تو اس کے بعد ہماری پوری فلائٹیں جو پوری دنیا سے تھیں وہ رک گئی اور اس کے بعد ہماری جو آبویسلی پرفارمنس نیچے جانا شروع ہوئی. لیکن جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا وہ طیارہ حادثہ اور طیارے حادثے کے فوراً بعد یہ جو جعلی پائلٹس والے لائسنس کا پورا چیلنج تھا جو ایشو جو بنا اس کی وجہ سے جو ایک ریپوٹیشن خراب ہوئی ہماری. اور اس کے بعد جو اب یورپین یونین کا بین آیا 6 مہینوں کا جو انہوں نے ہماری اجازت نامے معطل کر دیے. اس سے تو آپ کی پرفارمنس اور پورے سال کی جو آپ نے پلاننگ کی تھی وہ بالکل ہی ختم ہو گئی یا خراب ہو گئی. اور اب اس کے علاوہ جو ریپوٹیشن کا نقصان ہے یا آپ کی جو ساکھ اس سے مجروح ہوئی ہے وہ نقصان
باقی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کی ہے، یہ موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرفارمنس بہتر نہ ہونے کی وجہ وہ لوگ ہیں جنہیں سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیا گیا تھا، اور پی آئی اے کی یہ حالت ان کی وجہ سے ہے۔ ایسا کچھ ہے کیا؟ دیکھیں، کوئی بھی کمرشل آرگنائزیشن جو ہے وہ اس ٹائم تک کامیابی سے چلتی ہے جب تک اس کی کنسیڈریشنز کمرشل ہوں، یعنی اس کے تمام فیصلے، اس کے تمام جو اقدامات لیے جاتے ہیں وہ کمرشل بنیادوں کے اوپر لیے جاتے ہیں، تب وہ آرگنائزیشن فلرش کرتی ہے کیونکہ وہ پیسے بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، پی آئی اے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اکثر یہ ڈفرینٹ ٹائم کے اوپر ہم یہ کہتے رہے کہ ہماری اونر تو حکومت پاکستان ہے یا پاکستان کی عوام ہے، لیکن اس کو اون کوئی نہیں کرتا تھا، اور جب پی آئی اے کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا تھا، جب آپ کو خود پتہ ہے کہ فریکوینسیز باقی ڈفرینٹ ایئر لائنس کو بانٹی گئیں جس نے پاکستانی ایویشن انڈسٹری کا بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا، اور کوئی پاکستان کی ایئر لائن جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر سسٹین نہیں کر پائی اور ایئر لائنیں بند ہی ہوئیں پاکستان کے اندر، اور کمرشل ایویشن کو بالکل نقصان پہنچا دیا۔ پھر جو فیصلے کیے گئے وہ کمرشلی نہیں کیے گئے، وہ فیصلے یا تو سیاست کے اندر کیے گئے یا وہ بغیر کچھ زیادہ سوچے موچے کیے گئے۔ اس تمام چیزوں کا الٹیمیٹ امپیکٹ ایئر لائن کے اوپر آتا ہے۔ اچھا، ایئر لائن چیز کے مقابلے میں بہت کاسٹ انٹینسو ہوتی ہے، یہاں پہ کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا ایک غلط ڈیسیجن یا ایک ایسا ڈیسیجن جو آپ نے کمرشل بنیادوں پہ نہیں لیا وہ آپ کو اربوں کے خسارے کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، زیادہ تر ادر بزنسز جہاں پہ آپ نے ایک ڈیسیجن لیا آپ اس کو اوور کم کر دیتے ہیں، یہاں پہ آپ کی ایک فلائٹ اگر 7 یا 8 کروڑ روپے کی ہوتی ہے، جو اپ اینڈ ڈاؤن فلائٹ یہاں سے لیٹ سپوز برطانیہ گئی یا کینیڈا گئی، اگر وہ ایک پرواز غلط لگ جائے یا وہ ایک پرواز کسی خاص وجہ سے لگوا دی جائے تو آپ یہ دیکھیں گے جب آپ اس کو سال پہ لگاتے ہیں تو ایک چھوٹے سے ڈیسیجن کا امپیکٹ 7 سے 10 بلین روپیز آ جاتا ہے۔ تو اس حساب سے جب آپ کے فیصلے لیے گئے، جب کمرشلی فیصلے نہیں ہوئے تو یہ چیز ہوا۔ اس میں سیاسی بھرتیوں کا بھی عمل دخل ہے، اس میں سیاسی فیصلوں کا بھی عمل دخل ہے، اس کے اندر سیاسی انٹرسٹ کا بھی عمل دخل ہے، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ یہ تو چلیں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوا وہ اونرشپ تھا کہ جب آپ کی کوئی اونرشپ نہیں لیتا اور آپ کے آس پاس بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ آپ کے بزنس کے اوپر آتا ہے تو آپ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ 1 سال یا 5 سال یا 10 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ پچھلے 15-20 سالوں کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس نے آج اس نتیجے پہ پہنچایا۔ ایک آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، ایک تو ہوتا ہے لائسنس، ایک ہوتی ہے پرفارمنس۔ ہم نے دیکھا بڑے پروفیشنل پائلٹس ہیں پی آئی اے کے پاس اور بہت ایسے لوگ ہیں کہ انٹرنیشنلی ان کے نام تھے، تو کیا یہ دنیا اس طرح ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ کر کے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس تو بہت اچھے پائلٹس ہیں، اتنی زیادہ پروازیں انہوں نے کی ہیں، بہترین طریقے سے انہوں نے جہاز اڑائے ہیں، تو ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کیا؟ دیکھیں، اس پورے اسکینڈل سے پہلے یا اس پورے چیلنج سے پہلے پی آئی اے کی پائلٹس کی بہت اعلیٰ ریپوٹیشن تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم اکثر ہی کہا کرتے تھے کہ جی ایئر لائن جیسی مرضی ہے لیکن جو پائلٹس ہیں وہ بہت مایا ناز ہیں، جو ہماری لینڈنگس ہیں وہ بہت سموتھ ہوتی ہیں اور وہ پوری دنیا کے اندر اسکلز کے اندر ہم بہت اعلیٰ کنسیڈر ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں کنسیڈر تو ہوتی ہیں لیکن انٹرنیشنلی جب یہ کس طرح کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جو بیسکس ہیں یا جو آپ کی بنیاد ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ آپ کا پائلٹ جو ہے وہ ایک لائسنس لینے کے بعد اس کے بعد بہت زیادہ ٹریننگ کرتا ہے، وہ ہر 6 مہینے بعد اس کو چیکس پہ جانا ہوتا ہے، اس کی سیمولیٹر ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی بہت سارے انسپیکٹر جو انٹرنیشنل اس کی اسکلز کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، اس کے ایکسپیرینس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، اس کی پروفیشنلزم کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ کلیئر کرتا کرتا وہ فلائنگ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ چونکہ کسی عمارت کی بنیاد غلط پڑی ہے یا جو لائسنس جس کے بنیاد کے اوپر آگے تمام چیزیں اس کے اوپر بلڈ اپ ہوئی ہیں وہ غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری عمارت ہی غلط ہے۔ اور یہ بالکل مورالٹی کے حساب سے یا پروفیشنلزم کے حساب سے یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جب تک آپ کی ایلیمنٹری لیول چیزیں سیدھی نہیں ہوں گی یا ایلیمنٹری لیول چیزیں آپ کی کلیئر نہیں ہوں گی تب تک آپ اس کے اوپر جو مرضی بلڈنگ بنا لیں یا جو مرضی آپ چیزیں کر لیں اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ پائے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، میں آخری سوال آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا، حکومت نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اس ایشو کو اور جا کے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا کہ ہمارے لائسنسز جعلی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تھا اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ اچھا دیکھیں، میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں یا میں اس معاملے کے اوپر زیادہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گا، لیکن اس پہ میرا ایک ٹیک بہت ڈفرینٹ قسم کا ہے۔
اکثر جگہوں کے اوپر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں یہ چیز بتانی چاہیے تھی یا کیا اس چیز کی ہمیں اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم اس کے اوپر چپ کر کے رہتے اور آپ بس چلتے رہتے جس طریقے سے ہے, تو آج ہمارے ملک کو یہ بدنامی نہ دیکھنی پڑتی. دیکھیں یہاں پہ ڈسکشن, جس طرح میں نے آپ کو پہلی طرف بولا ہے کہ یہاں پہ ڈسکشن جو ہے موریلٹی کی, آپ کی اخلاقی اقدار کی. آپ ایک غلط چیز کی پر پردہ پوشی کر کے آپ اس کے ساتھ اب زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بنے جس میں بہت زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہو, جو کہ ناقابل تلافی نقصان ہے, یا کسی حادثے کی صورت میں کوئی بین الاقوامی انسپیکٹر آتا اور آ کے اس پورے اسکینڈل کو انکور کرتا, تو پھر ہم پکڑے جاتے. پھر ہم نے ابھی تو یہ چیز پوری دنیا میں جا رہی ہے کہ یار حکومت پاکستان نے دے کیم کلین, انہوں نے اپنا گھر صاف کرنے کی کوشش کیا, انہوں نے ٹرانسپیرنسی سے بات کریں اور خود انہوں نے چیز کو انکور کیا. لیکن اگر کوئی دوسرا اس چیز کو انکور کرتا تو پھر ہماری پوزیشن بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی. جو بھی ہے ابھی ہے, اس حساب سے ہم نے چلنا ہے اور ابھی ہم نے اس سے بہت زیادہ سبق سیکھنے, اور انشاءاللہ ہم نے اس ملک کو, اس ملک کے نظام کو, اس ایئر لائن کو ہم نے بہت بہتر بنانا ہے. بہت شکریہ عبداللہ حفیظ صاحب مشٹی سے بات کرنے کا آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. ګرانو کتونکو دا زمونږ عبدالله حفیظ صاحب چې کوم د پی ای ای چې کوم ترجمان هم او جی ایم هم دی, هغوی وایي چې دا خبره په خپله شکر دی چې موږ په خپله ښکاره کړه, د دې نه مخکې که بل چا دا ښکاره کوله. د هغې خپل سټینډ دی, خو دې وخت کې چې پی ای ای ته که تاسو وګورئ نو خلک لګیا دي دا اندازه لګوي چې د دې چې کومې اساسي دي, کومې هوټلې دي, کوم د دې مختلفو ملکونو کې د دې جایداد دی, کوم د دې جازونه دي, دا څیزونه به اوس په کمو قیمتونو باندې په خلکو باندې خرڅ کړی شي. دا به هغه خلک اخلي کم چې خلک دا الزام لګوي چې دا د حکومت ملګري به وي, څنګه چې مخکې شی نه خرڅېده. او د دې نه مخکې کله د پاکستان سټیل میل خبره هم راتله, نو حکومت باندې دا نیوکې کېدې چې هغه لګیا دی غټې ادارې په خپله ختموي, او دا ادارې لګیا دی. خو د حکومت په دې کې خپل سټینډ دی. حکومت وایي چې نه, دا ادارې چونکې په خساره کې روانې دي, د دې نه ګټه نه کېږي, دا موږ د ګټې دپاره جوړې کړې وي, خو دا ګټه نه کوي, نو موږ له دا ختمول پکار دي, او دا په خپله پرایویټ سیکټر ته دا ورکول پکار دي چې خلک دې پکې راشي او په دې کې دې انویسټمنټ وکړي. دلته مثالونه د دې هم ورکړی کېږي چې کله به زموږ اول یو جي ټي ایس په چلېدو په پېښور کې نه زاړه بسونه به, اوس چې کله جي ټي ایس ختم شو نو ټرانسپورټ کې اوس خلکو سره چوایسز ډېر زیات شو, هر قسم بس دلته موجود دی, د دنیا نه ښایسته ښایسته بسونه راځي, خلک په هغې کې ګرځي لګیا دي, وایي چې د سرکاري بسونو ضرورت یې نشته. لږ غوندې په دې باندې زموږ د وزیر هوابازي صاحب چې کوم بیان ورکړی, هغه لږ غوندې تاسو ته ښیو, بیا راځو مخ باندې حکومت او اپوزیشن تر اوسه پورې څه څه ویلي دي, لږ هغه ګورو. دونوں پائلٹ, کیپٹن اور معاون پائلٹ تجربے کار تھے, طبی طور پر پرواز اڑانے کے لیے فٹ بھی تھے. پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی. جب وہ لینڈنگ پوزیشن میں آیا تو اس نے کسی قسم کی جہاز میں تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی. رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا, جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا. ابتدائی جی ګرانو کتونکو د پروګرام په دې برخه کې زمونږ د خیبر پښتونخوا سینیر صحافي فرزانه علي صاحب هم مونږ چې جوین کړو, خو هغې سره زموږ بیا رابطه کټ شو, هغې سره به هم په دې باندې مخکې به خبرې کوو چې د حکومت وقتاً فوقتاً کوم اعلانونه کوي لګیا دي. په دې باندې د حکومت وفاقي وزیر نن هم بیان ورکړی دی, او په دې باندې د اپوزیشن احسان اقبال صاحب چې کوم دی د پاکستان مسلم لیگ نون سره د هغې تعلق دی, هغې هم بیان ورکړی دی. لږ دا ګورو او بیا به تاسو ته ښیو چې د امریکې یو ټي وي, غټ ټي وي سی ان ان زموږ په هکله باندې څه ویلي دي. لږ اول دا ګورو د پاکستان دا بیان. آج پوری دنیا میں اداریے چھپے ہیں, تصویریں چھپی ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں بوگس پائلٹ ہے. آج ہمارے سینکڑوں وہ پائلٹس جو انٹرنیشنل ایئر لائنز میں فلائنگ کر رہے ہیں وہ مشکوک ہو گئے ہیں, اور مجھے ڈر ہے خدا نہ خواستہ کہ کہیں پی آئی اے کی لینڈنگ رائٹس ختم نہ ہو جائیں یورپ اور امریکہ کے اندر. آئیٹا جو ہے وہ کوشچن کرے گی اس طرح کے غیر ذمہ دار بیانات کہ آپ اپنے پورے ملک کو چور ثابت کر رہے ہیں, پورے ملک کو آپ بدنام کرتے ہیں. یہی کام وزیر اعظم نے کیا کہ ہماری حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان سب سے بڑا منی لانڈرر ہے, پاکستان بینکرپٹ ہے, پاکستان دیوالیہ ہے. جناب اسپیکر, جس گھر کا بڑا اپنے ملک اور گھر کی اس طرح بدخوئی کرے گا وہاں کون سرمایہ کار آئے گا؟ تو یہ ریاست مدینہ نہیں ہے,
یہ سوویت یونین ماڈل ہے, یہ گوربیچوف ہیں, یہ پاکستان کے گوربیچوف ہیں جو پاکستان کی ریاست کو, معیشت کو اپنی نااہلی کے ساتھ صرف اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے, 22 کروڑ لوگوں کو چور ثابت کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک شعبے کو یہ تباہ کر رہے ہیں. جی دا تاسو وکتو احسان اقبال صاحب نن په شیبلی فراز صاحب هم خبرې کړې دي, خو دا چې څنګه احسان اقبال صاحب ویل چې د دنیا مونږ پورې خاندي لګیا دي او د دنیا چې را پورې خاندي چې زموږ پایلټانو ته جهاز الوزول هم نه ورځي, نو زموږ پایلټان یوازې په پی ای ای کې نه دي, زموږ پایلټان چې نور هم د دنیا کم جاسې جهازونه دي, کم ایرلاینز دي, په هغې کې هم دي, او دوی وایي چې د حکومت دا یو اقدام وکړو, دې سره زموږ ټول پاکستان بدنام شو, او اوس په هغه ایرلاینز هم زموږ د پاکستان چې کوم پایلټ دي هغه به افلوډ کړي, هغې ته به اجازت نه ورکړي چې هغې د جهاز والوزي. سی این ان کې هم په موږ باندې یو کلپ شوی, په هغې کې خبرې شوې وې, او سی این ان د امریکې ډېر غټ ټي وي چینل دی چې په ټوله دنیا کې کتلی کېږي. زموږ حکومت چې څه وکړه د هغې نه پس هغوی هم په دې باندې څه خبرې کړې دي, یو دوه خبرې د هغوی هم اورو, بیا راځو د پروګرام مخکې وځو. There's another story that I want to get your view on, and that's what came from the Pakistani Aviation Authority in the last 24 hours about a third of pilots not actually being qualified to be flying planes. Richard, what do you make of this story, and how prevalent is this elsewhere? It's not. It is not. Phew. Let me say that clearly. It is not prevalent elsewhere. This is the most extraordinary story in aviation. Dubious licenses, fake licenses is how the investigators put it in the Pakistan air crash investigation. PIA is looking to see that perhaps up to a third of its pilots did not have the correct licensing. Now, to be clear, the pilots that were flying the crashed plane did have licensing, although there was a raft of other incompetent issues in the way they were flying the plane. But the fact that a country is admitting that there are dubious pilots' licenses in the commercial airline sector beggars belief, and must raise some very serious questions about safety of airlines in Pakistan. And the suggestion was they were getting other people to do the final exams. I mean, fine, you know, you need to get air miles in order to gain experience, but the idea that they never took the exam is quite frankly terrifying. So I'm glad you're equally outraged, Richard. Oh yeah, well, we have had cases, isolated cases, where pilots have been flying for decades on forged, outdated, whatever. But they've always turned out to be very good pilots who just didn't have the right paperwork. This is not in that case. This is a case of wholesale fraud, whatever you want to call it. People flying that shouldn't have been flying. It's a scandal. وکتو تاسو په سی ان ان باندې هم په موږ باندې خبرې وشوه دا چې کوم د دې منمو, نو هغوی ویل چې دا په دنیا کې هیڅ چېرته نه کېږي, دا صرف په پاکستان کې کېږي چې په غلطو لایسنسونو باندې لګیا دي خلک جهازونه الوزوي, او دوی وایي چې په خپله حکومت دا مني. دا خبره چې کله حکومت مخې ته راوسته, نو د دې نه پس چې زموږ د پی ای ای جهازونه بند شو, اوس په د دې نه وایي چې د اربونو روپو نقصان به کېږي, خو ورسره په نور ایرلاینز چې کوم دي په هغې کې هم زموږ خلک دي, او زموږ پاکستانیان چې چېرته کار کوي نو د هغې لایسنسونه به اوس چک کېږي. اوس 6 میاشتو دپاره په یورپ ته زموږ جهاز نشي تللی, د دې دپاره به اوس پاکستان یو ځل بیا به ورځي, هلته به اپیل به کوي, او کیدای شي چې په 2 میاشتو کې دوی دا واپس د پابندي ختمه کړی شي, خو د 6 میاشتو دپاره اوس نن د شپې 12 بجو نه به دا شی شروع شي. زما په خیال باندې مونږ سره زما فرزانہ علی صاحب چې کومه ده د هغې سره زموږ رابطه شوې ده. فرزانہ صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ محمود صاحب. یہ آپ دیکھ رہی ہیں آج 12 بجے رات کو ایک پابندی لگ جائے گی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کوئی پرواز یورپ نہیں جا پائے گی, تو یہ جو حکومت نے جس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کیا, بطور صحافی آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک بہت ہی واضح سی بات ہے کہ حکومت سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے.
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ رپورٹ کر رہے ہوتے ہو, اس کے اوپر تحقیق آپ کر رہے ہوتے ہو, لیکن اس سے پہلے اسے اس طرح سے پبلک کر دینا اور پھر اتنی بڑی جو آپ کا مطلب ایک بہت بڑا نمبر آف پائلٹس ہے اس کے بارے میں آپ اس طرح سے بات کر لینا اور اپنی پاکستان ایئر لائن کے بارے میں اس طرح سے بات کر لینا, ظاہر ہے دنیا میں بہت زیادہ ہماری سبکی ہوئی ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے CNN کی جو رپورٹ دکھائی ہے اس میں آپ نے ورڈنگ دیکھی ہوگی یقیناً اس تبصرہ کرنے والے کی اور اینکر کی, تو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے. دیکھیں میں جب سے اس فیلڈ میں آئی ہوں 97 سے, تو 2000 وہ 2-3 سال شاید کوئی امن کے سال ہوں گے, لیکن بہرحال ایک کیفیت پاکستان پہ رہی ہے. لیکن 2001 کے بعد کا سینیریو اور اب تک کا اگر آپ سینیریو دیکھیں تو ہر 10 سال بعد ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایک ایسا عجیب سا امیج بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے پوری دنیا میں کہ جس میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. میں دوبارہ ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی, میں نے جب 2000 کی بات کی تو آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. فرزانہ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, ہم پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے, لیکن وقت وہ ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. گرانو کتن کو رازو وڑے دمین پاس. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله هغه کتونکي چې زموږ پروګرام اوس کتل شروع کړی دي د هغې د اطلاع دپاره نن د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین هغه جهازونه چې کوم زموږ سرکاري جهازونه دي او دنیا ته به هغې سورلی وړې هغې نه به اربونه روپۍ راتلې او دې کې چې کوم ملازمین و هغې له به تنخواګانې میلاوي دي هغه جهازونه به نن نه یورپ ته تلل بند شي او دا به برطانیې ته تلل بند شي ځکه چې زموږ حکومت په خپله یو بیان ورکړی دی چې زموږ په دې اداره کې کله چې کراچۍ کې جهاز وغورځېدو په دې اداره کې حکومت بیا بیان ورکړو چې په دې کې د جعلي لایسنس والا پایلټس دي او په دې کې هغه خلک دي چې هغې سره د هغې تعلیمي اسناد ټیک نه دي. نو دنیا مونږ پورې وخندل. د دې نه مخکې ما تاسو په پروګرام کې هم ښول چې ټوله دنیا کې خلک مونږ پورې خاندي لګیا دي. د هغې په اخبارونو کې زموږ په هکله باندې خبرونه راځي. حکومت وایي چې مونږ د پاکستان امیج ښه کوو, پاکستان له غوندې د خلکو په نظرونو کې ښه کوو په دنیا کې, او د دې شین پاسپورټ په دنیا کې عزت جوړو, او د دې چې کوم ایسټس دي, د دې چې کوم اساسي دي زموږ د پاکستان دا به مونږ بچ کوو. خو مونږ له داسې ښکاري چې اوس په د PIA سره په دې کولو سره زموږ یو ځل بیا په دنیا کې چې کوم امیج خراب شو هغه له غوندې نور. فرزانه علي صاحبه تا سره به زه له غوندې خبره په پښتو کې وکړم, ما تاسو خلکو ویل تاسو ته پښتو هم یقینا چې راځي, خو خلک وایي چې موږ پښتو کې خبره وکړو. دا چې حکومت وایي چې زه خو دا امیج ښه کول غواړم او دنیا کې د پاکستان بره بوتلل غواړم, او ورسره الټا کارونه روان دي په دې پاکستان کې کیږي, بیانونه ورکړی کیږي او خپل خلک بدنامولی کیږي, په دې باندې به څه وایي؟ څنګه چې وقفې نه مخکې محمود صاحب ما خبره وکړه چې مخکې خو دا و یو ډیکیټ چا بل قوتونه چې د پاکستان امیج خراب کول, او نن سبا خو دا لګیا دی چې حکومت خپله داسې رپورټونه خلکو مخې ته راولي. زما خیال دی دې کې شک و شبه هم ما ته خو ډېر زیات دی, بیکاز ډېر نومونه داسې هم دي هغه چې مړ شوي دي, هغه اوس جواب هم نه کوي, ریټایر شوي دي, داسې هم پکې زما خیال دی ډېر تادی کې دا لیسټ جوړ شوی دی, یا پتہ نه لګي چې دی شاته انټینشن څه دی. لیکن حکومت خپل دا اولنۍ پیره دی چې حکومت خپل امیج خراب کول, حالانکه څنګه چې تاسو وایي چې مونږ انګریز خلکو ته دعوت ورکړی دی, هغه اوس مونږ دپاره ډېر مصیبت هم جوړ شوی دی زمونږ اپوزیشن پارټیز دپاره, لیکن هغې مونږ دلته میلمه کړی و چې تاسو راشئ او پاکستان پازیټیو امیج دنیا ته وښایئ. هغه وایي ته اوس زه نوم نه معلوم, تاسو ته پته دی ښځې دلته راغلي دي انګریز ښځې, او هغه پازیټیو امیج زمونږ بلډ کوي. پتہ نه لګي هغې کومه پازیټیو امیج دی اوسه پارې هغه خو ما او نه کتو, لیکن نیگیټیو امیج مسلسل روان دی. ستاسو دا مطلب دی چې حکومت په خپل ځان باندې ګوی کوي چې مونږ ټیک خلک نه یو او مونږ په دنیا کې لګیا دی بدنامي. ما ته داسې ښکاري هغې اوس چې څیزونه روان دي هغه داسې ښکاري. ما ته پته نشته اوس دا تو جهاد به څه ورکوي, لیکن
امیج کو خراب شوه د تاسو ته هم پته د تاسو خپل رپورټونه فرزان علی آپ میرے ساتھ ہی رہیں. اس وقت کراچی میں ہمارے ساتھ ایویشنز کے ایک بہت اچھے ماہر صحافی موجود ہیں, طارق ابو الحسن صاحب. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میرے ساتھ اس وقت پشاور میں سینئر صحافی فرزانہ علی صاحبہ موجود ہیں, آج ٹی وی کی بیورو چیف ہیں. آپ کی جو مہارت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ویورز کے لیے تھوڑا اس ایشو کو سمجھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں, جو اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ حکومت کی انٹینشنز ٹھیک نہیں تھیں, ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے یہ اعتراف کر کے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنسز جعلی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا ہے. یہ مسئلہ دراصل بنا کیسے؟ تھوڑا سا دیکھیں اس کو, اس سمجھنے کی کوشش کریں کہ تھوڑا سا جو گورنمنٹ کا ہم پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ایک تاثر یہ دیتے ہوئے نظر آتی ہے ہمیں کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. اس کیس کے اندر بھی لگا یہی ہے کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں صورتحال خراب ہو گئی ہے. وزیر ہوابازی غلام سرور خان جنہوں نے رپورٹ پیش کرنی تھی طیارہ حادثے کی, تو طیارہ حادثے کی رپورٹ اور اس کی وجوہات تو ایک طرف رہ گئیں. معاملہ وہاں پر انہوں نے جو پاکستان میں 30% پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہونے کی وہاں پر بات کر دی, اور یہ بات بغیر کسی تحقیق کی بنیاد پر بغیر کوئی چیز ثابت ہوئے کر دی, اور 262 کی ایک فگر بھی دے دی کہ اتنے جو ہے پائلٹ ہمارے غلط لائسنس کے ساتھ ہیں, یہ جعلی لائسنس کے ساتھ ہیں. پہلے انہیں جعلی لائسنس کہا گیا, پھر اس کے بعد اسے مشتبہ قرار دیا گیا. اب جو لسٹ جاری کی گئی ہے ان پائلٹوں کی وہ بھی جو ہے وہ مشکوک ہے. پی آئی اے کی جو لسٹ ہے خاص طور پہ 141 لوگوں کی دی گئی ہے, اس میں سے 39 لوگ 39 لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اب پی آئی اے کا حصہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے. جو پی آئی اے کا ATR طیارہ گرا تھا جس میں جنید جمشید صاحب اور 47 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی, اس طیارے کے جو پائلٹ تھے ان کا بھی نام اس فہرست کے اندر ہے. تقریباً 36 لوگ ایسے ہیں جن کی معلومات غلط درج ہیں. تو تمام چیزیں اس قدر غلط ہے اس پورے کیس کے اندر, سمجھ نہیں آتا کہ گورنمنٹ کے ذہن میں کیا ہے, وزیر موصوف کے ذہن میں اس وقت کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فگر دے دی. یہ ہو گیا گورنمنٹ سائٹ پہ. طارق صاحب, یہ کون کہہ رہے کہ بغیر تحقیق کے انہوں نے یہ فہرستیں بنائیں اور آگے جا کے دی؟ ہم تو پہلے دیکھتے تھے کہ ووٹر لسٹ میں نام آ جاتا تھا, کوئی شخص مرا ہوا ہوتا تھا, تو ہم کہتے تھے وہ تو چلیں پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں, یہ تو چند لوگ ہیں. انہوں نے بغیر تحقیق کے اتنا بڑا کام کیسے کیا؟ ان حلقوں میں کیا بات ہو رہی ہے اس پہ؟ جی بالکل, میں نے کہا نا کہ جو پوائنٹ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے وہ آدمی کو بہت ساری غلط چیزوں کے اوپر بھی غلط جانب بھی چلا دیتی ہے. اس وقت جو انہوں نے لسٹ کی بات کی تھی, پہلے دن جو اسمبلی میں کہا کہ 262 لوگ ہیں, لیکن یہ لسٹ دینے میں انہیں 2 دن لگ گئے ہیں. بدھ کو تقریر کی تھی, جمعے کو رات گئے ایک لسٹ جاری ہوئی اور اس میں یہ دعویٰ کیا کہ جی یہ لسٹ ہے. تو جب آپ کے پاس چیز ہی نہیں تھی تو کہاں سے آئی؟ اچھا, سب سے اہم بات یہ ہے کہ لائسنس جاری کرنے والی اتھارٹی ہے پاکستان سول ایویشن. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی سے میری آج بھی بات ہوئی ہے. وہی کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی لسٹ نہیں دی, ہمارے پاس جعلی لائسنسوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ سرکاری حکام ہے, کیمرے پر آ کر اور آن ریکارڈ کوئی چیز نہیں کہہ سکتے, اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی کوئی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو جب سول ایویشن اتھارٹی کے پاس لسٹ نہیں ہے, جو لائسنسنگ اتھارٹی وہ ہے, تو پھر کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا, انہوں نے کہا کہ ہم کیبنٹ میں لے جائیں گے پائلٹوں کے لائسنس کینسل کرنے کی. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ایک اتھارٹی جاری کرتی ہے اور ٹریفک پولیس ہی کینسل کرے گی, تو یہ ٹریفک لائسنس کینسل ہوں گے, گورنمنٹ کے کرنے سے نہیں ہوں گے. لیکن اس کو مسلسل اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں. ایک اور چیز, ایک میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ دراصل پی آئی اے کسی کو بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے, پی آئی اے کے ایسٹس کسی کو اونے پونے داموں دینے کی تیاری ہو رہی ہیں, اور یہ ایک سازش ہے کہ کسی طریقے سے اسے پرائیویٹائز کر دیا جائے اور اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ حکومت کے اپنے لوگ ہو سکتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے بھی کچھ ذہانت چاہیے. موجودہ حکومت کے جو وزیر ہیں ان میں تو ہم ایسی کسی ذہانت کا نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی چیز جو ہے وہ گیم بنانے کے لیے کوئی چیز مینیج کر رہے ہوں. ہمیں یہ چیز بھی نظر نہیں آ رہی ہے اس کے اندر. دوسرا یہ کہ اس سے گورنمنٹ نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم پی آئی اے کو فروخت نہیں کریں گے,
اس کی نجکاری نہیں کریں گے, ہم اسے سنبھالنا چاہ رہے ہیں. تو ہم چلیں فیس ویلیو کے اوپر ہی رہیں, جو گورنمنٹ نے کہا اسی کو ہی مانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کی نجکاری نہیں کرنا چاہ رہے, اسی لیے ایک سرونگ ایئر مارشل کو ذمہ داری دی گئی ہے پی آئی اے سنبھالنے کی, اور ان کے ساتھ کوئی 1 درجن سے زیادہ پاکستان ایئر فورس کے باوردی افسران جو ہے وہ وہاں لگائے گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی تو یہ نیک نیتی ہے, یہ تو حکومت نے ایسا تو حکومت نے پاکستان سٹیل مل کے لیے بھی کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, پھر اس کے ساتھ بعد میں ہوا. ذرا یہ بتا سکیں گے آپ کہ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ایسٹس کی اس وقت مالیت کیا ہو سکتی ہے؟ امریکہ میں ایک بڑا ہوٹل ہے, کہتے ہیں کہ کسی کی نظر اس پہ ہے اور وہ بھی سستے داموں اسے بیچنے کی کوشش کی جائے گی, تو یہ ذرا تمام ایسٹس کتنے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں بھی مجموعی طور پر تو آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پی آئی اے کے ایسٹس کتنے ہیں, لیکن روزویلٹ ہوٹل کے متعلق یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان سے باہر وہ پاکستان کی سب سے زیادہ قیمتی جائیداد ہے, سب سے مہنگا ترین جو ہے وہ, اور ایک بہت تاریخی ہوٹل ہے یہ. اور ایک زمانے میں تقریباً کوئی, میں آپ کو 10-12 سال پہلے بھی اس کی کوشش ہوئی تھی بیچنے کی, اس وقت کوئی 300 ملین سے زیادہ اس کی مالیت بتائی گئی تھی, تو اب تو بہت وقت گزر گیا ہے اس بات کو. لیکن یہ کہ پچھلی جتنی حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو, ہمیشہ اس بات کی کوشش کی گئی کہ روزویلٹ ہوٹل کو فروخت کیا جائے. اور روزویلٹ ہوٹل ہے, اسی طرح پیرس میں بھی ہوٹل ہے پی آئی اے کے, اسکرائب اس کا نام اسکرائب ہوٹل. تو یہ کوششیں تو ہوئی ہیں, لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی تھی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس کوشش میں کتنی کامیاب ہوتی ہے, اور اس کا مقاصد کیا ہے. کوئی مقصد ہونا چاہیے نا, آپ ایسے فروخت کر کے کچھ حاصل کریں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی سی ایل فروخت ہوئی, یہاں کراچی میں کے ای ایس سی فروخت ہوئی. ان اداروں کا کوئی فائدہ قوم کو نہیں ہوا, بجائے اس کے کہ جو آپ کے پاس کچھ بہتر چیزیں تھیں وہ بھی ضائع ہو گئی. طارق ابوالحسن صاحب, جی میں ایک چیز کا اور تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اس وقت پی آئی اے میں جو ایک تنازع چل رہا ہے پائلٹوں کا, اس کا ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ جو موجودہ پی آئی اے کے سی ای او ہیں ایئر مارشل ارشد خان, انہوں نے آتے ہی یونینز کو اور جو مختلف تنظیمیں تھیں جو قانون کے تحت قائم کی ہوئی تنظیمیں ہیں ملازمین کی, ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس میں ان کی پائلٹس کی جو تنظیم ہے پالپا, ان کے ساتھ ایک تنازع چل رہا ہے. تو اس کے اندر پی آئی اے کے جو سی ای او ہیں وہ بھی اس بات کی کوشش تھی کہ کسی طرح پائلٹوں کو دباؤ میں لایا جائے. تو جو طیارہ حادثہ ہوا, اس کی تحقیقاتی رپورٹ کو ایک منفی انداز میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ جو ہے وہ پالپا کو قابو کیا جائے. اور پھر یہ بھی ایک بات موجود ہے ریکارڈ کے اوپر کہ جو شاہین ایئر لائن ختم ہوئی ہے, وہاں پہ تقریباً 100 سے زیادہ پائلٹ بے روزگار ہوئے ہیں, وہ ریٹائرڈ ہیں ایئر فورس. طارق ابوالحسن صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کی آواز کی کوالٹی خراب ہوگی, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, ہمیں بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. فرزان علی صاحب تاسو سره د ټول صورتحال اوس بالکل کلیئر شو. په دې کې طارق ابوالحسن صاحب هم یو څو خبرې وکړي, هلته د پی آئی اے خلکو هم وکړي, تاسو په خپله هم خبرو ته اشاره کړې وه چې په دې لیست کې خو مړي هم شامل دي, هغه کسان چې هغه اوس پی آئی اے کې اړوشته دي نه هغه هم دي. تاسو به اوس ماته دې خبرو په دې باندې بس تاسو تبصره علم خو د ورکوټې دمې وخت ګرانو کتونکو راځو د ورکوټې شان دمې نه پس. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا هر کله ما سره د پروګرام په دې برخه کې زموږ د سینیئر صحافي فرزانه علي صاحبه ما سره موجود ده. فرزانه علي صاحبه تاسو ټولې خبرې واورېدې, دوی ته چې څومره خلکو موږ سره خبرې وکړي, خصوصا د کراچۍ نه طارق ابوالحسن صاحب دا خبره وکړه چې کوم لیست دنیا ته ورکړی شوی دی, انکوایري کمیشن ته ورکړی شوی دی, هغې کې هغه خلک هم شامل دي کوم چې ډېر وختو شو مړه شوي دي پایلټان. ډېر هغه خلک شته چې هغه اوس پی آئی اے کې اړو دي نه, او دوی په دې لیست کې دا شامل کړي دي, او دوی وایي چې په خپله موږ ته هم پته نشته چې د حکومت دې وخت کې نیت څه دی او دا شیزونه ولې د خرڅولو کوشش کوي لګیا دی, کوم چې د پی آئی اے ملکیت دی. په دې باندې به څه وایي؟ ما تاسو ته مخکې هم ویلې وو چې ما هم هغه شی لیست کتلې دی, او هغې کې چې نمونه و هغې بارې کې هم انفارمیشن ما 2 ورځې مخکې پړاو کړی دی, او زه هم ډېر سرپرایز وم
چې دا خلک څه کوي لګیا دي ځان سره څه کوي لګیا دي ایز ا حکومت او پاکستان سره څه کوي لګیا دي هغې ابوالحسن ډېر صحیح خبره وکړو چې تاسو یو اعلان مخکې کوئ او بیا به لیست باره کې چې څوک پوسټ کوي بیا هغې نه پس هغه لیست جوړ کېږي که نه هغې پته ولګېدو څنګه چې ما هم لیست وکړو هغې ښکارېدو چې ډېر تادي کې دا لیست جوړ شوی دی دې په وجه نه ډېر زیات غلطیانې هم شوي دي دې باره کې دا وګوره محمود جان صاحب مونږ خو هسې هم خبره کوو په دې باندې چې دا نن سبا چې شی روان دی هغه صرف پولیټیکل پوائنٹ سکورینگ دی تاسو پارلیمنٹ وګورئ هغې چې روزانه څه تماشه کیږي حکومت خو دا اپوزیشن خو مطلب دا ده چې هغه اپوزیشن کوي هغه چې تاسو لفظي مطلب وګورئ هغې مطلب هم اپوزیشن دی که نه هغه خو اپوزیشن کوي لیکن حکومت رویه حکومت اقدامات حکومت څه چې وایي هغه سټیټمنټ هغې الفاظ څه چې هغه مخامخ راوالي رپورټونه هغه تحقیقات هغه تاسو وګورئ که نه هغې کې څونه زیات فرق دی تاسو خپله خبره کې وویل چې دوی خو مخکې دا ویلې وو او اوس به دا هغه خو روزانه باندې مونږ هغه ویډیوز نمبرز آف ویډیوز ګورو چې هغې کې هغې خپل چې څه ویلې وو دو کالو مخکې فرزانلی صاحب حکومت د چا خلاف پوینټ سکورینګ کوي حکومت دا الزامات چا باندې لګیا دي چې چا په وخت کې دا شوي دوی نه خو مخکې دوی به الزامات ټول لګول پیپلز پارټۍ باندې مسلم لیگ باندې اوس په دې کې لګیا دي چا باندې الزام لګوي دا ډېر انټرسټینګ خبره ده نن چې تاسو یو آډیو اورېدلی زما خیال ده تاسو ضرور اورېدلی هغه یو پایلټ و هغې دا ویلې دی چې زمونږ چې لایسنس دی هغه هر شپږ میاشت بعد چې دی رینیو کیږي اوس حکومت چې وایي چې دا الزام څنګه چې خبره وشو که نه مونږ سټیټمنټ کتلی دی چې نواز شریف دور کې دا شوی دی پیپلز پارټي دور کې دا شوی دی سونا کالو مخکې دا شوی دی بل حکومتونو کې دا غلط بھرتیانې شوي دي 22 ماه خو دې ته هم وشو که نه هغه چې پایلټ خبره ګورو شپږ میاشت بعد رینیول کیږي بیا خو دې هم ډېر وخت وشو که نه بیا دې ولې نه ده کړې دا صحیح چې څه غلط و دا وایي چې نظام ټیک کوو مونږ لګیا وو هغې کې زما خیال دی ډېر زیات زما خیال دی تعدی دی ټیم ورک نه دی خپلو کې ډېر زیات لانجې دي یو خو اپوزیشن ستا دشمن دی که نه بقول ستاسو مطلب حکومت یو خپلو کې هم ډېر زیات دي پارټي کې دننه تاسو وکړو دوه درې ګروپونه دي هغې هم ډېر مسلې دي نور یو خبره دا دی چې کله چې دا کنټینر باندې وو دی داسې ښکلې تصویر پورټری کړی وو چې مونږ سره هر پروګرام هر شی بالکل تیار دی مونږ راځو او بس نظام صحیح کیږي دا کوو هغه کوو دا څیزونه لیکن فرزان علي صاحب تاسو هم د پاکستان په معاملاتو باندې نظر ساتئ او هر څه باندې بعضې وخت کې ستاسو هم جذبات مجروح کیږي دې سره خو هسې زه یو تپوس کوم په طور پاکستاني آیا موږ ته د سټیل میل نه دومره څه میلاویږي چې موږ هغه سټیل میل یې په خپله کم از کم وچلو یا پاکستان ته خو د هغې فایده پرېږده خو چې سټیل میل په خپله وچلو یا پی ای اې نه دومره څه میلاویږي چې پی ای اې پې کم از کم په خپله وچلو که نور پاکستان ته داسې نه میلاویږي نو که دا څیزونه د ادارې په خساره کې رواني نو دنیا کې هم داسې وشو که نه لکه اوس ما کتو یو ویډیو مې کته برټش ایرویز هم بند شو ورسره نو زموږ د ادارې پرایویټایز کېدل نه دي پکار ګوره دا مسلې چې دي او دا بحث چې دی دا پرایویټایز کول پکار دی یا ګورنمنټ پراپرټي دا ډېر لوی بحث دی دې ته یو بل پروګرام کېده بیا به یو خبره کوو صرف سټیل میل خبره نه دی دوه درې نور هم فیکټریانې دي هغه هم ډېر خسارې کې روان دي او دا سټینډینګ کمیټي کې دا خبره هم راغلی دی او دې باندې ډېر زیات بحث هم شوی دی لیکن هغې باندې تاسو هم زما زبان بندیږي او موږ خبره کولی نه شو سو دا ډېر زیات لوی زما خیال د سبجیکټ دی دې باندې به اگر چې دا څیزونه شته او بعض ادارې چې دي هغه خسارې کې روان دي بیا پکار دی که نه مکمل هغې څه وایي هغې ته رانګ انټینشن نه وي پازیټیو هغې سره پروګرام سره راځي او دا ټول کې دي خپلو کې مطلب حکومت یې که نه ادارو سره کېنه
او دا وګوره چې کومه خسارې کې دي بیا هغې باندې ټوس لایحه عمل ټوس حکمت عملي جوړ کې او خلک بېروزګار هم نه کېږي او هغه به څنګه تاسو دا شک کوئ چې حکومت څه څیزونه لګیا دي بدنیتۍ په بنیاد باندې کوي او د دې ادارو چې کوم ایسټ سي هغه چا باندې خرڅول غواړي خپلو ملګرو باندې؟ آئی وش کہ میں ایسا نہ سوچوں لیکن مجھے دا چې کوم هر روز هر ورځ باندې دا سیزونه مخامخ راځي هغې باندې داسې ګمان کیږي اگرچہ ګمان غلط خبره ده لیکن جرنلسٹ او پولیس پکار ده کې شک وکړي هغې باندې بیا سټوري جوړېږي که نه بیا به موږ تحقیق کوو او زما داسې خیال ده چې څه مسله خو دلته شته پته نه لګي څوک دی رنګ پورټری کوي دی ته صحیح پوهیږي نه دا خلک صحیح خبره تھوڑی سی اردو میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اب کون ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے یہ ان کو خود اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کابینہ کے کئی اجلاس ایسے ہوئے جس میں پرابلمز ہیں. میں نے خود کہا کہ 2-3 گروپس ہیں اس کے اندر ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہ باہر اس طرح تماشا نہیں بنتا. آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کا دور تھا نواز شریف کا دور تھا کتنے پرابلمز تھے. آپ کا وزیر ان کے وقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تماشے بنے. بہت شکریہ فرزانہ علی صاحبہ آپ نے اپنا تجزیہ دیا ہم سے بات کی. ګرانو کتونکو دا زمونږه او د نن پروګرامه د خیره بیا نوي موضوع سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو خو خفګان خبره نن ټوله دا وه چې حکومت لګیا دی او داسې کار وکړو چې پخپله یو اداره په دنیا په سطح باندې خلک وایي چې پخپله بدنامه کا او دنیا ورته ویل چې نور به مونږ کره نه راځئ نور به خپل جاز هم مونږ کر نه رالېږي خپل پایلټ په هم نه رالېږي ځکه چې مونږ خپل خلک په دې جاز کې نشو کېنولی کوم د چا پایلټ چې کوم دی د جاز د الوزولو دپاره د هغې قابل نه دی هغه سره لایسنس غلط دی هغه سره کاغذونه غلط دي دا چاو که دا حکومت پخپله کړي دي او په دې کې وایي لیسټ کې هغه خلک هم شامل دي چې کوم ډېر وخت مخکې مړه شوي دي خو حکومت چې کوم لیسټ جوړ کړی دی وایي هغه لیسټ هم غلط دی. نو خدای دې وکړي چې مخکې داسې څه ونه شي سبا به د خیره بیا نوي موضوع سره حاضرېږو تر هغه وخته پورې ما ټول خلک خپل دعا کې یاد ساتئ. د الله په امان.